نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم مونږ ته اجتماعي او سماجي ذمہ دارۍ او حقوق ښودلي دي نو پای کې یو دا چې مسلمان باندې به نه ظلم کیږي نه به ظلم ته پرېښودلی کیږي او نه به مسلمان د بل مسلمان په ظلم خاموش کینی. دا یاد ساتئ که د امت مسلمه حالت دی چې د خپل مسلمان مظلوم حمایت نی، د خپل مسلمان مظلوم تعاون نی، داغه د پاره आवाज پورته کول نی، داغه د پاره دعا کولم نی، نو یاد ساتئ په دې منځونو د سونو مسلمانان نه خلاصي. د باوجود د موز او دس مجرم دی، د باوجود د مسلمانان مجرم دی. نن په دې جرم کې تمام حکمرانان مسلمانان، تمام امت مسلمه مبتلا دی، سوا د هغه چانه لګیا دی یا دغه سي چې کم هغه ګلوبل سمود کومه قافله روانه ده، هغه قافلې والا باندې افرین چې نن هغه د انسانیت په نوم باندې او د انسانیت د همدردۍ په نوم زما د فلسطیني رور د تعاون دپاره د اوبو د خوراک څښاک دوایې دپاره روان شوی دی. هغه غیر مسلم د داسې بېغیرته بېحسو نښه دی او بیا هغه مسلمانان چې د هر ملکی د پاکستان یا د بل افرین زیم هغې ته سلام او سلوټ پکار دی چې خپلې زندګۍ په دو ولګولې، اولې په سمندرونو ځان ور واچو، دا یقین نو چې دی به ورسي، او دویم بیا دا یقیني وه چې د دې رسېدلو د یهودو درندګانو لاس ته ورتللو، وایي دا منلي وو چې موږ به دا کومه ناکهبندي ده دا به ماتو، دا ظلم او دا بربریت به ختمو، دا لار به کلاوو چې کم از کم د خوراک څښاک او د ادویاتو کم رسۍ خو کیږي. خو نن ما دا د مغرب په مخ باندې م سپېړه ده، هغه مغرب برطانیه، امریکا، مغرب او یهود او نصارا چې نن دنیا ته انساني حقوقو درس ورکوي، د هیومن رایټس خبرې کوي. مونږ د امریکې او د ټرمپ او برطانیه او د اقوام متحده نه یونو نه دا سوال او تپوس کوو چې ستاغه هیومن رایټس څه شو؟ هغه د انساني حقوقو هغه درس چې ته دنیا ته ورکوې، نن ولې غزه کې انسانان نه دي؟